السلام علیکم دوستو. ټاور اریکشن چینل د یو نوی سهار او د یوې نوې ویډیو او د یو نوی سوچ سره تاسو په خدمت کې حاضر دی. زه تاسو ته خیم چې فاونډیشن څنګه جوړیږي. دا فاونډیشن لکه اوس جوړ شوی دی او زه به تاسو ته سٹارټ نه خیم چې فاونډیشن جوړیږي څنګه او په څه طریقه. دا خو چونکې جوړ شوی دی او په دې اوس لکه ټاور راورسېدو چې موږ ټاور لګو څنګه، دا به موږ تاسو ته دوستانو. دا شیول راغی، دا اوس د ټاور لپاره ځای جوړی. تاسو ګورئ چې موږ دا ټاور په دې ځای کې خالی کوو. په دې ځای کې به څنګه خالی کېږي، په څه طریقه کار باندې. دا ځای لږ کم دی، د دې لپاره موږ شیول راوستو دا ځای لږ برابر کړي او هوار شي. جی دوستانو، څنګه تاسو ته موږ ویلو چې موږ به لکه تاسو ته د هر یو شي په باره کې ویډیو کوو او تاسو ته به ښیو. دا چې کومه ټریلر سره رارسېدلو تاسو ته موږ کوله، دا اوس موږ د کرین په ذریعه باندې خالی کوو. تاسو وګورئ دې سره خپل ریګر 3 دی د دې کرین سره، او دا اوس څنګه خالی کېږي او په څه طریقه باندې. دا اوس د رسۍ تړل ده. د رسۍ تړلو مقصد دا دی چې دا ټاور دا کم لوډ چې دی دا تاویږي راتاویږي نه. او تاسو ګورئ چې په څه طریقه خالی کېږي. دا کرین وزن اوچت کړی دی او ریګر 3 ماشاءالله پاکستانی دی او د کرین اپریټر ماشاءالله پښتون دی. او دا ورته اوس د ریګر 3 لکه اوس ورته چې د لوډینګ د لاندې مه راځه. دا د رامکو سایډ دی ځکه چې د لوډ د لاندې راتله کچاول دی سیفټۍ والا نو پرېږدي نه. تاسو چک کړئ. کرین هم موږ ته فری اپ کاسټ میلاو شو فی سبیل الله کې. تاسو چک کوئ څنګه خالی کېږي، څه طریقه څنګه او سیفټي کار. او لاندې موږ مربوګانې کېښودې. د مربوګانو کېښودو مقصد زموږ دا دی، یو خو د بیډ په اسانه راوځي او دویم لکه دا حدید چې دي دا د ځمکې سره ټچ نه شي. ګورئ تاسو ریګر دی ماشاءالله. دا زموږ سیفټ انجینر دی ماشاءالله پښتون دی پاکستانی دی. دا ټریلر باقي خالي کوو، باقي چې کله خالي شي موږ تاسو ته لږه ویډیو. جی دوستانو، دا اوس موږ بل لوډ اوچتو. ریګر 3 تاسو ته وګورئ، ریګر 3 اشاره کوي اوچتولو ماشاءالله. لوډ تن دروند دی، تقریبا نیم ټاور دا اوچتول دي. تاسو وګورئ چې په څه طریقه کار کېږي او څنګه. او دا زموږ سیفټي انجینر دی ماشاءالله پښتون دی او د لکي مروت اوسېدونکی دی. او تاسو ګورئ مربوط دوه کېده، لکه مربوګانې دوه کېده، دا مستقل دی. دم لیکه مربوګانې. تاسو ګورئ موږ اوس هغوی ته اواز وکړو چې لکه دا لیکونه موږ درته اوچتولی نه شو په دغسې باندې. په دې ته دوه مربوګانې کېده وایي که چېرته هوا راځي شګه راوړي دا لکه سیف پراته وي. تاسو وګورئ کرین والا ماشاءالله پښتون دی کرین اپریټر. او دلته ګوره دغه اسماعیله دا سوچوه لوډ دروند دی. کرین والا کوشش کوي چې د ځمکې سره نږدې نږدې دا لوډ رادید نه کړي. تاسو ګورئ په څه طریقه باندې نیم ټاور تقریبا دا راوچت کړو ماشاءالله. کرین هم 50 ټن دی او د ارامکو بس ګورو دا مربوط لګو اوچته کړه. دا مربوط لګ لاندې کړه په دې ځای थोड़ा सा ऊपर करो माशाल्लाह।
دې ته لږ ور نږدې کا هغه ویډیو اوږده کېږي ځکه لوډ راکوشو اوس موږ یې لږ ترتیب را ترتیب کوو موږ نه غواړو چې تاسو ډسټرب شئ یو اخرنی لوډ پاتې دی تاسو وګورئ دا څنګه اوچتېږي او لوډ ډېر دروند دی ماشاءالله دا هغه لوړو راورسېدو ماشاءالله ښه سیب مربوط یې لاندې راله اشاره یې وکړه چې تاسې بېرته اوچت کړئ بس نوره بیلټ وګوره دغه باندې خو نه راځي مربو باندې جی دوستانو تاور په خیر خیریت سره خالي شو کرن راته میلاو شو مونږه په سبیل الله کې او مونږ په ټاور خالی کو مونږ لکه د موقع نه پیدا اوچته کړه او دغه صبر وکړه د دې نه بره لوډو چتېږي کمیږي دا په خپله راښکته دغه شي ښکته اوس په خیر خیریت دا اوس مونږ ترتیب کوو سیکشن وایز به مونږ لږ معمولي شان ویډیو وکړو تاسو ته صبر وکړه که نه دا زمونږ دوست انورزیب خان دی دا په مستۍ کې راغلی